نن زه د خپل ځان دپاره نه یم راوتی ملګرو ستاسو ترجمانۍ له راوتی یم او ستاسو اواز به همدا حکمرانان به داسې مجبوروم چې تاسو ته به کښېنم او ستاسو اواز به ورته رسوم او په جندول کې راپاسې ځوانانو انقلاب راولئ انقلاب چې تاسو انقلاب را نه وستو او تاسو اواز پورته نه کړی شو نو دا خبره مې یاد وساتئ چې دا ماشومان به د دې ماشومان به هم تاسو ورځ په قیامت ذمهوار یې چې دوی ته تاسو سمه لار نه ده ښولې او تاسو مفاد پرسته ستا د قصده مفاد پرسته ستا د قصده په تهمت رنګ د باچا خان په لاره ځم ډېره زیاته مزې وکړه او د تماشګرو ډېر شکرګزار یو چې موږ یې سپورټ کړو او ډېره مننه کوو او بیا زموږ سره ماشاءالله ښه پلیران دي خو فیسلیټیز نشته دی په کار چې دوی له ښه ګراونډ ورکړي نو ټورنمنټ یې ښه ډېر ښه جوړېږي او بل دا چې په کار دی لوکل ټورنمنټ نه جوړوي چې ټول له داخلي ورکوي نو ډېره زیاته دا ټورنمنټ تقریبا د یوه میاشت نه روان دی او په دې کې 40 ټیمانو حصه اخیستې وه او په دې کې ډېر زبردست ټیمان راغلي وو د هغې خو لکه د دې پرفارمنس چې د چا ښیي نو هغه مخکې ځي په هغه کې د بانډې 11 چې کوم دی هغوی او زموږ سوپر سټار چې کوم دی ګلو تنګیوالا دوی اوس ما د مقابل وایرس نه لکه دا موږ شروع کړی او ماشاءالله ډېر زبردست او زبردست طریقې سره موږ خپل حتمي ته ورسوو د ګراونډ حالات تاسو وګورئ تاسو د کراوډ ته وګورئ د ګراونډ حالات ته وګورئ نو دا د حکومت وقت نه زموږ دا مطالبه ده چې کم از کم دې ته لږ توجه وکړي څنګه چې تیمور جان صاحب ویلو دغه شان چې کوم زموږ دپاره یو داسې چې کوم د ګراونډ شلکنډۍ دپاره د دغه دپاره څه ورته وایي زموږ دپاره منتخب کړي نو موږ به د دې دپاره د دې به موږ ډېر شکریه ادا کوو او د دې به موږ ستاینه کوو هر حال موږ له یو ګراونډ پیدا کړي څنګه چې عمران خان ویل په تحصیل کې به جوړېږي ګراونډ به جوړو موږ به دا سټیډیم جوړو نو هغه موږ په بیک ګراونډ هېڅ ونشو تقریبا نمایي حکومت چې کوم دی وخت چې کوم وګټو او ټیم کې چې کوم دی چینجز موږ نه دي کړي هغه کوم ټیم را روان چې زموږ سره په سټارټ کې هغه زموږ سره اوس دا دی اینډ کې په فاینل کې هم لوبېږي او انشاءالله موږ ډېر پر امید یو او دغه ډېر غټ ټارګټ کوشش کوو ځکه چې هغو مخالف کوم ټیم چې دی هغه هم ډېر سټرانګ دی موږ دا کوشش به انشاءالله چې موږ غټ نه غټ ټارګټ ورته ورکړو او په دې باندې به انشاءالله او زموږ ټیم چې کوم دی یونو ټیم برابر دی انشاءالله دا هم زموږ سره یو تاسو ماله دومره درناوی او عزت راکړو او مالم دعوت راکړو او مالم دا مقرره کړه زه تاسو ته مخامخ شمه د خپلو وروڼو ته د خپلو مشرانو ته مخامخ شمه یو دوه درې خبرې وکړم زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم د ټولو نه اول چې کوم ویننګ ټیم دی هغې ته مبارکباد وایم او چې کوم لوزینګ ټیم دی نیکسټ ټایم بیټر لک ملګرو دلته چې زه راوښتلی شوم زما نوم یې بار بار د پارټۍ د عهدې سره یادول زه دې خبرې وضاحت کول غواړم چې زه دلته سپورټس له یا د میچ تقریب له د سیاسي تعلق په هیڅ نه راځم ځکه چې سپورټس چې دی هغه د سیاست نه یو پاک دغه دی په سپورټس کې موږ سیاست انوالو کوو نو بیا به هماغه حال وي نن سبا چې د کپتان صاحب دی سپورټس به د سیاست نه پاک ساتو زه که دې شالکنډۍ ته زما په دې هفته کې نن درېیم ځل دی په دې شالکنډۍ کې ډېر مشران داسې وو چې زموږ د مشرانو ورسره تعلق دی الیکشن نه راځي زه الیکشن له راغلی یم او ستاسو نه ووټ غواړم زما واحد مقصد دا دی چې ستاسو ځوانانو کومې مسلې دي هغه حکمرانانو ته په ډاګه کړم او ستاسو ترجماني وکړم ما ته پته ده په جندول کې تاسو استعمال کړی شوي ستاسو نه ووټونه اخیستلی شوي دي خو نن تاسو بېیار او مددګار پراته ستاسو هېڅ چا تپوس نه دی کړی داسې د ملګرو هېڅ چا هم تپوس نه دی کړی ستاسو د ځوانانو داسې څه غټې مطالبې نشته دی نوکري خو تاسو داسې هم څوک نه درکوي ستاسو معیاري سکول نشته دی ستاسو معیاري کالج نشته دی ستاسو معیاري یونیورسټي نشته دی او ستاسو د ګراونډ دا حل دی زما د میډیا ملګرو ته دا درخواست دی چې لاړ شي د خپله کیمره دې باندې ته وخیږي او دا ګراونډ ورته وښایي چې دا هم سړک دی او هم پیچ دی دا د حکمرانانو ته وښایي دا د دوی لپاره ډېر د شرم مقام دی چې ستاسو د ځوانانو لپاره یو ګراونډ یې ونشي جوړولی په ټول جندول کې په منډه کې یو سټیډیم موجود دی نو یا د ټاکورو ملګری یا د بودورو یا د ګولي تنګي ملګری په منډه ته خو ګیم نه نشي تللی په کار دا نه و چې سپیشل کنډې کې یو غټ ګراونډ موجود دی په هغې کې فوټبال کې دی او کرکټ کې دی دلته ټیلنټ موجود دی دلته ما کلاړیان ولیدل
زه درېیم ځل دی زه بار بار وایم زه ګنۍ ته رالم دې دا خبرې دا واضحه ثبوت دی چې په یوه علاقه ورکوټ علاقه کې 3 ټورنمنټ ایٹ د ټایم لګیا وي او دې دا مطلب دی چې ټرین موجود دی تاسو کې ټرین تاسو په هیڅ چا نه پسه باندې کم نه نو دې حکمرانانو ته او دې منتخب اراکینو ته ستاسو لپاره درخواست کوو اپیل ورته کوو تاسو نور هیڅ نه غواړئ تاسو د نوکریانې جوړ نه کوئ باید چې یو ګراوند خپل تاسو ته درکړي ځکه چې دا ټرین موجود دی چې د پاکستان د ښځو کلاړیانو مقابله تاسو کولی شئ نو تاسو ته هغه موقع نه میلاو شوې نو ملګرو سیاسي خبرې کول نه غواړم چې زه هم دې غونډو له ځمه هغې هم دا مقصد دي چې ستاسو ترجماني وکړم زه ستاسو ملګری یم زه ستاسو همزولی یم زه د الیکشنو په نیت نه راځم په دغه یو نیت او په دغه یو سوچ او فکر راځم چې زموږ د جندول ځوانان چې کوم دي دا به خبره شي دا د خپل حقونو نه خبر شي او دا د خپل مشران هم مجبوره کړي په دې باندې چې باقي نور مونږه د هغه تعلقونو نه دومره مجبوره نه کړي چې تاسو په داسې خلکو پسې ورپسې شئ چې بیا تاسو له هیڅ نه درکوي دا ډېره د افسوس خبره ده په جندول کې ډېر زیات ټیلنټ موجود دی خو تاسو اګنور کړی شوي یئ په دې جندول کې سیاست نن سبا صرف او صرف په بجلی روان دی نن 2020 دی چې دنیا سپوږمۍ ته وختله دنیا سیارو ته وختله نوره دنیا د ترقۍ په هغه لار روانه ده که ما دلته هغه خبرې وکړې نو تاسو به یقین نه کوئ او دلته زموږ صرف مسله دا ده موږ کشران مشران ټول دې خبرې ته پراته دي او په دې خبره سیاست کوي چې د بجلی مسله ده د بجلی دلته وار شروع دی نور ستاسو نه ستا حقونه خوړلي دي او صرف تاسو له په جنازو کې شرکت وکړي او ستاسو حقونه نه هغه سترګې پټې کړي دي او حقونه تاسو نه درکوي نو ملګرو زما هم تعلق د سیاسي پارټۍ سره دی خو که زه د غونډو له راځم نو زه د سیاسي پارټۍ په حیث باندې یا د عهدې په حیث نه راځم زه هم ستاسو ملګری یم او ستاسو ترجمانۍ لپاره راځم پکار ده چې دې ځوانانو له په سیاست کې موقع ورکړلی شي دې ځوانانو له په سپورټس کې موقع ورکړلی شي دې ځوانانو له روزګار ورکړلی شي نن تاسو وګورئ دا ټوله بانډه تاسو خو د خراج تحسین وړ یئ چې په دې دره کې تاسو له 20 هلکان رالی او تاسو خپل کې موږ خپل مزه واغستله خپل یو ایکسرسایز وکړو تاسو د لاسه دا ګلالي بچي دا مشران تاسو په دې بانډه کې ناست تاسو ډول پکار نه چې موجود وي او تاسو هلته راټوله علاقه راتلې او ستاسو ټیلنټ دنیا لیدلې زما دې میډیا ملګرو ته دا درخواست دی چې کم از کم دا ګراوند او دا سچویشن دا حالات د منتخب اراکینو ته وښایي چې دا تاسو د جندول عوام په څه کې وروستی دی نور د چا په خبرو کې مه راځئ تاسو ښه ایجوکیټډ طبقه یئ ملګرو ځوانانو تاسو ته درخواست کوم تاسو د خپلو علاقو د خپل کلي ترجماني وکړئ تاسو تعلیم یافته خلک یئ چې تاسو ترجماني ونه کوئ نو بل څوک یې نشته دی او تاسو به دا ترجماني د خپل مستقبل لپاره کوئ د دې ګلالو بچو د مستقبل لپاره به کوئ که تاسو نن غلي پاتې شوئ او تاسو د سیاست نه سنډې ته پاتې شوئ نو دا خبره مې یاد وساتئ چې په تاسو به همدغه جټ جاهلان خلک مسلط کیږي او ستاسو حقونه به خوري او تاسو به جرأت نشئ کولی تاسو به اواز نشئ پورته کولی ملګرو مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی زمونږ به حیثیت مسلمان دا د هر انسان پکار دا مکمل پخته عقیده ای چې دا ژوند هم الله ورکوي دا مرګ هم الله ورکوي دا رزق هم الله وعده کړی دا او دا ذلت او رسوایی هم الله ورکوي نو تاسو په دې یاره باندې غلي مه پاتې کېږئ چې یاره مونږ به مړه کړلی شو مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی تاسو په هغه خلکو پسې مور پسې کېږئ چې دا ماله د رزق ذریعه وګرځي د رزق ذریعه هغه لوی ذات دی هغه لوی ذات تاسو له رزق درکوي د چاپلوسي یا په چا پسې زنده‌باد مرده‌باد د خپل دا خبرو دپاره ونه وایي بله درېیمه خبره چې ذلت او عزت هم الله ورکوي نو موږ په چا پسې یا د چا نه په دې یاره پاتې نه شو دا سړی ما بېعزته کړي خپله خبره ښه په نره کوئ ښه په ډاګه کوئ ښه سپینه او حقه وینا کوئ هېڅوک تاسو ته څه نشي ویلی دا یرې د زړه نه وباسئ او په جندول کې راپاسئ ځوانانو انقلاب راولئ انقلاب چې تاسو انقلاب را نه وستو او تاسو اواز پورته نه کړی شو نو دا خبره مې یاد وساتئ
چې دا ماشومان به د دې ماشومان به تاسو ورځ په قیامت ذمہوار یې چې دوی ته تاسو سمه لار نه ده